بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورہ آل عمران 3 حصے پاول عیسیٰ کی اثبات د توحید د الله رب العزت او غدری بابو نوا. دریم باب شروع پائی کی دعوت توحید و پاغی دلائلو بیامنوا د مومنانو د موالاتو د دوستانی د کفارونا او بیا ترغیب و اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او عجز ذکر کو د حضرت عیسی علیہ السلام داغی د نیا او داغی د مور داغی د ماسی د خاون د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دی د الله بنده دی او د الہ نه دی. مخکې د مریم بی بی عجز ذکر شو، اوس د دې ځای نه بیان کوي د ولادت د عیسی علیه السلام چې دا په کومه طریقه الله پیدا کړو، مور له څنګه زیر ملائکو ور کړو، بیا د عیسی علیہ السلام باندې چې کم احسانات د الله او کم معجزې ور کړې وي نو داغي ذکر کوي. نو دیکھو هر قدم کې الله ته محتاج نو تاسو ورته الہ وایي. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه. کله چې ملائکه وی ملائکه جمع راوړه یا خداو چې ډېری ملائکه الله را لېږلې وي د دې زیری د پاره او یا یو پرشتہ خو جمع راوړي د شرافت د وجنا عزت د وجنا او حقیقت دار چې یو راغلی ولکه سوره مریم کې چې راځي فتمثل لها بشرا سویا، یو ملائک راغلیو جبریل علیہ السلام انسانی شکل کی. اذ قالت الملائکتو کل چوی پرشتو یا مریم اے مریم
اوس مریم لویه شوه بالغه شوه الله فرشته راولېږله جبریل علیه السلام جمع د تعظیم د پاره شوه هغه ورته وایي یا مریم ای مریمې ان الله یقینا الله یبشرکی زیره درکوي تا ته بکلمت منه په کلمې سره د خپل طرفنا کلمې نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی او دته کلمه ولې وایي یا خو اشاره ده دیتا چې د په مخکنو کتابونو کې نوم چې دی نو هغه کلمه د یو انسان ګڼ نومونه کیدی شي مسیح هم نوم دی عیسی هم نوم دی نو کلمې هم نومو او یا کلمه ورته ځکه وایي چې دا د الله په قدرت سره په یو کلمه باندې الله پیدا کړو هغه کلمه د کون وا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون یقینا حکم د الله داده کله چې الله د یو شی اراده وکي نو دا چې وي هغه ته موجود شانو پس هغه موجود شي نو دا په کن لفظ باندې الله پیدا کړو نو دا یو کلمه و نو ځکه ورته کلمه وایي ان الله یقینا الله یبشرک زیره درکوي تا ته بکلمت منه په کلمې سره د خپل طرفنا اسمه المسیح چې نوم به د هغه مسیح یو نوم د هغه مسیح او دویم عیسی بن مریم عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بی دا مسیح ورته ولې وایي او عیسی څه معنا مسیح د مسح نه ماخوذ دی مسح لاس راښکلو ته وایي دته وی مسیح د دې وجې نه ویل چې مورزادي ړوند به راغې برګي مرض والا به راغې او د به په صرف په لاس راښکده نو هغه انسان به الله جوړ که او رستو برام شي و ابرئ الاکمه والابرص باذن الله جوړو مزه مورزادي ړوند لره او برګي مرض والا لره په حکم د الله تعالی باندې نو دا د معجزه نو ځکه ورته مسیح وایي د مسح نه ماخوذ دی لاس راښکلو ته وایي لکه وامسحوا برؤوسکم الله وی په سرونو مسح وکړئ نو لاس راښکئ دا معنا راګه یا علما وی مسیح چې دی نو دا د سیاحت نه دی سیاحت چې دی نو ګرځېدو ته وایي دته مسیح ځکه وایي چې دا به د الله د دین دپاره ګرځي چرته چې ضرورت وي نو هلته به ځان رسوي دعوت دپاره به ګرځي مسیح د مسح نه دویمه د سیاحت نه سیاحت چې کوم دی نو ګرځېدو ته ویلې کېږي نو دته مسیح ځکه وایي چې دی به ګرځېده او د الله دین به خلکو ته بیانو کله یو کلي کې کله بل کلي کې کله بل کلي کې ګرځېده به نو ځکه ورته مسیح وایي او یا علما وایي دا مسیح ورته ځکه وایي چې په عبرانی کې دا لفظ چې دی نو اصل کې ماشیح چې دی نو په معنی د مبارک باندې نو بیا د هغې نه عربیت ته منتقل شو نو دته مسیح ځکه وایي چې دا ډېر مبارک و ډېر بهتر و یا مسیح چې دی نو په معنی د صدیق باندې دی دی به د الله والا او د خلکو سره دوستانه او ملګرتیا کوي د الله د دین دشمن نه به نفرت کوي او د الله د دین والا سره به مینه او محبت کوي کمال دا دی چې دیندار خلکو سره مینه وکړه محبت وکړه دا نه چې د هغې خپې ووه بل دا مسیح چې دی نو دا د مسح نه واخله خو دی نه مراد مسح باطني ده دی به بلکل پاک شوی مسح شوی به د ګناهونو نه ګناه نه به بلکل پاک ځکه ورته مسیح وایي عیسی ابن مریم عیسی چې دی نو دام عبرانی لفظ دی عبرانی کې دا د دې نوم اصل کې یوشوع معنی مبارک برکت پکې چولې شو چې زوی د مریم بیبي دی
او ګوره قرآن عظیم کې تاسو چې وګورئ نو څومره پیغمبران چې راځي نور سره د پلار نومي نور سره د مور نومي دا یو حضرت عیسی علیہ السلام دی چې داغه سره داغه د مور نوم چې دی نو بار بار راځي عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم دا ولی اصل کې الله رب العزت دا خبره د خلکو ذهن کې اچول غواړي چې څوک دا ونوي چې عیسی ابن الله عیسی علیہ السلام د الله زوی دی یا الله دی ولی ځکه چې دا نه الله دی او نه د الله پاک زوی دی دا زوی د مریم دی عیسی ابن مریم دا د مریم زوی دی نو چې څوک د چا زوی شي نو هغه الہ کېدی نشي ځکه چې الہ د پاره صفت دا دی چې نه د نه څوک پیدایي او نه دی د چا نه پیدایي نو چې د نه پیدا کېږي هم الہ نشي کېدی او چې دی د چا نه پیدا شوی نو هم الہ نشي کېدی وجیحا فی الدنیا والآخرہ اللہ وجیحا فی الدنیا والآخرہ یعنی شریفا فی الدنیا والآخرہ دا بڑی عزت مندی پا دنیا و آخرت کی رفیعا فی الدنیا والآخرہ ذا جاہ و قدر فی الدنیا والآخرہ دیر عزت من بی پا دنیا کی اوچت مرتبه والا او دا عزت والا بی پا دنیا کی وجیخ پلا مانا دا وجه نده وجه مختوائی یعنی مخورز بی خلق بی دا مخ لحاظ کی چی دے چاہتا خبر کی نو خلق منی وجیحا ذا جاہ و قدر اوچت مخ والا بی عزت والا بی پا دنیا او آخرت کی ومن المقربین او دے بئی داغ خلقنا چی نزدی شوی دی اللہ تا دا اللہ پاغ خاص بندگانو کی بئی چی کم اللہ تا دیر قریب دی و دیر نزدی دی وَيُكَلِّبُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا خبر بکی د خلکو سرا پا زانگو کی وکہلا پا بوڑاوالی کی مہد ان ماشوم والے او چه کل بوڑا شنو بیابم خبری کی ومن الصالحین او دے بی د کاملو نیکانو نام دایو تا مخکن بشارت ورک دلتا یو خبر دا ویکلم الناس فی المہد وکہلن دے با خلق سر زانگو کی نی معشوموالی کی مخبری کی او دے با پا بوڑاوالی کی مخبری کی د دین دا معلوم شوا قرآن دروغ ندی ویلی حضرت عیسی علیہ السلام جوندے دے ولی جوندے دے دا آغا دو ٹیم خبری اللہ قرآن کی ذکر کری دی یو دا معشوموالی او دویم دا بوڑاوالی د ماشوموالی خبر قرآن کی ذکر دی شتا کله چې دې پیدا شو کنه نو چاته هم پته نه وه د الله په قدرت پیدا شو نو چې پیدا شو انو مور په غېږ کې را روان کړی دی فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم انا لکیش هذا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مور پغی کی راوستا نو چې خلقو سره ماشوم ولید نو اے مریم دا تا خو ډیر ناروا کړی دی دا بچی دا کم ځای نه راغی مریم چې د نو هغه تعالی ویلو چې تبخ خپل صفایانه نه کین بس ته پرې د ماشوم بستا صفای کی هغه دی ماشوم ته اشاره وکړه چې مان تپوس مکوي د دې ماشوم نه تپوس وکي هغه ماشوم پروت داسي یغیکو قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا نو دیو توی چې اے مریم چې ترا سره خبر نه کې ترا تعال نه وای
نو څنګه به خبرې وکړو موږ د هغې چا سره چې هغه په زانګو کې وړوکی ماشوم دی هغه به موږ سره څنګه خبرې کوي موږ به هغه سره څنګه خبرې کوو دی دا خبرې کولې هغه چغه کړه انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا زه د الله بنده ما ماله به الله کتاب را کوي فیصله کړې ده چې کتاب به را کوي او ما به الله پاک پیغمبر ګرځوي بیان شروع خلق حق حیران شو چې داسې ماشوم بغیر د جړا نه په هېڅ هم نه پوهېږي او دی داسې بیان کوي چې داسې خلق غټ غټ شیخان نشي کولی دا څنګه چل دی دا معجز دا کرامت شو د مریم او ارهاسو د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت نه مخکې چې د هغه نه یو ناشنا کار الله ښکاره کړه دې ته ارهاس وایي دا د ماشوموالي خبرې وي او علماو لیکلي دي چې دا خو د مریم صفایي ونه کړه د خپل صفتونه شروع کړل چې انی عبدالله زه د الله بنده یم الله ماله کتاب را کړی الله زه نبي جوړ کړی ما دا خو خپل صفتونه کوي د مریم یې پکې نوم یاد نه کړه چې دا زما مور زنانه دا کړی او دا الله زه پیدا کړی علماو لیکلي دي کې دومره لویه صفایي د مریم وشوه چې بې انتها لویه ولې دی وی زه د الله بنده یم او مال رب کتاب او پیغمبري را کړی دا را کوي به رستا نو الله پاک چې کوم انسان پیغمبر جوړي نو هغه انسان جوړي چې په تمام انسانانو کې بهتري نو چې د زنانه پیدای نو به الله څنګه پیغمبر کی چې بدکار خزنه پیدای به الله څنګه پیغمبر کی معلومه شو چې دا ډیره نیکه زنانه ده او دا د الله په قدرت پیدا ده ها نو اشکال دا ده چې زه د ماشوموالي خبرې خو قرآن کې شته بوډاوالي خبرې نشته نو د دې نه دا خبره معلومه شوه چې عیسی علیه السلام ژوندی دی او د هغه د بوډاوالي خبرې پاتې دي کله چې د قیامت قریب بیا دنیا ته راکوز شي نو نور تقریر به هغه وخت کې کوي ښه بیا به چې دی نو تر بوډاتوبه پورې په دنیا کې زندگی تیروي او خلکو ته به د الله دین بیانوي دی به بیا راکوزیږي به حیثیت امتی دی به د قرآن عظیم دعوت او د سنتو د رسول الله سلام دعوت ورکوي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه بوي دلته یو اشکال بلوم دی هغه دا دی چې حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې خو واقعي چې ډېره لویه معجزه او ناشنا خبره وه بوډاوالي کې خبرې خو څه ناشنا کار نه دی باباګان خو ټول خبرې کوي دا خو کوي او بلکې ډېرې کوي اکثر دا خو څه کمال خبره نه ده چې په بوډاوالي کې به هم خبرې کوي نو دلته څنګه د هغه په کمالاتو کې دام راوړله چې دی به بوډاوالي کې خبرې کوي علماء لیکلي دا خو بشارت شروع دی که نه ان الله یبشرک بکلمة من دا په بشارت کې یو کامل بشارت و که نه ځکه دا راوړه مریم ته الله پاک وایي چې دا ماشوم چې دی نو دی به ته ووینې وړوکوالي کې به هم دا خبرې کوي نو دومره زندگی به الله پاک ورکی چې دی به بوډاوالي ته ورسي او بوډاوالي کې به هم دا خبرې کوي دا یو قسم بشارت دی په زیات عمر د حضرت عیسی علیه السلام باندې چې دله به الله ډېر عمر ورکوي دی به تر بوډاوالي پورې الله ژوندی ساتي نو ځکه وکهلن وي دویم دا چې په دې کې اشاره دی ته هم ده چې الہ هغه دا هغه عجز ته اشاره ده که نه الہ هغه چې هغه په یو حالي تاسو ته پته ده که نه پخوا چا یو شعر ویلو وایي چې په یو حالي نو پوه شه چې خدای دی چې په یو حالو نو پوه شه چې خدای دی چې بندی نو کله څنګه او کله څنګه ښه عیسی علیه السلام وړوکی بچی پیدا شو بیا لویده نو آخر کې به بیا بوډاتوب ته روان شي کمزوری کیږي به نو کم انسان کې چې زمانه دا تغییر راولي وړوکوالي نه لویږي او د لویوالي نه بیا کمزوری کیږي دا مخلوق دی دا الہ نه دی الہ په یو صفت او په یو حالتي په هغه باندې اس قسم چې دی نو بوډاوالی نه راځي اس قسم چې دی نو کمزوري په هغه نه راځي او ضعف په هغه نه راځي چې بیماری پې راځي بوډاوالی پې راځي ضعف پې راځي مرګ پې راځي نو دا د کوم ځای نه الہ شو تا د الہ صفت نه دی پېژندلی ځکه خو ته مخلوق ته الہ وایې که نه
نو ځکه وایي چې وکهلا دا د هغه عجز ته اشاره ده، بوډا کېږي به هم. او یا دې ته اشاره ده چې دا وړوکی چې په ماشوموالي کې کومه چغه والې وه، الله الله، اقه شانه د توحید چغه به بوډاوالي کې م وایي. کله یو سړی یو خبره کوي که نه، و یاره زه وړوکی وم هغه وخت کې دونه نه پوهېدم، ځکه مې داسې ویل، اوس زما دماغ کار شروع که دا زما خبره صحیح نه ده. نو کومه چغې چې ماشوموالي کې والې وه تر مرګه به په هغې مضبوط ولاړ وي، بوډاوالي کې به هم د هغه ماغه چغه وي. ویکلم الناس فی المهد وکهلا، خبرې به کوي د خلکو سره فی المهد په زانګو کې، وکهلن او په بوډاوالي کې، ومن الصالحین. کله چې نبی باره کې صالح راشي نو بیا ته مراد دی چې د کاملو نیکانو نه وي، ځکه صالح خوار نبی دی. قال تغوی رب رب زمان انا یکون لی ولد، سرنگی بشی زما د پاره بچه، ولم یمسسنی بشر، او نه دی رسیدلی ما ته څوک بنده. بچه به الله څنګه ماله ملاویږي؟ الله الله، ما خود سره څوک بنده مال لاس چا نه دی راوړی، بنده نه بغیر بچه څنګه میلاو شي؟ قال کذلک الله، وی و تاغی پرشتی دلته صیغه د واحد راوړه، یا دا الله قول دی. وی الله کذلک امدغه شان بیتا، نه به دې زنا کړي، نه به چا لاس دروړی، نه به دې واده کړی. الله یخلق ما یشاء، الله پاک پیدا کوي څه چې وغواړي. الله یخلق ما یشاء، الله پاک پیدا کوي څه چې وغواړي. اذا قضا امرن، کله چې فیصلو کې د یو کار، څنګه پیدا کوي؟ یاره نو لاره خو به یې که نه سبب؟ نه سبب ته ضرورت نشته. اذا قضا امرن، کله چې فیصلو کې الله رب العزت د یو کار، فانما یقول له کن فیکون، یقینا وای هغه ته موجود شه نو پس هغه موجود شي. چې څنګه الله پاک وای کن، نو فا راځي د پاره د تعقیب مع الوصل، بس د کن لفظ ختمېدل او هغه شی موجودېدل یو شی ډایرک هغه شی موجود شي، ټیم هم پکې نه لګي. ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل، او دا به اسې د خوراک سکاک د پاره الله یو خوله نه پیدا کوي چې ګنې بس بچی درکوي. بعضې بچی صرف د خوراک سکاک والا خوله پیدا شي، ښه چې ته یې ګټې او هغه یې بس څټي بس. نه داسې خوله صرف نه ده، دا به یو ډېره لویه هستي الله پیدا کوي. ویعلمه الکتاب والحکمة، خیبه الله تعالی غتا الکتابه، کتاب لرا. کتاب علماء لیکلی دي د دینه د تورات او انجیل نه بغیر نور کتابونه دي. او یا الکتابه خط لیکل به تعالی پاک زده کوي. مدارک لیکلی دي وکانا احسن الناس خطا، دا د تمامو خلقو نه د خط په اعتبار باندې ښایسته لیکلو والاو. هر نبی له الله داغه د دور مطابق معجزې ورکړي دي. عیسی علیہ السلام له چې الله کومې معجزې ورکولې، نو رستو را روانې دي، څوک به یې د خټې نه مارغه به یې جوړ کا، به والو ته برګي او نورزادي لون له به علاج کو، مړي به د الله په حکم را ژوندي کول. هغه وخت کې د حکمت ډېره لویه چرچه وه، د طبیبانو د حکمتونو. نو داسې معجزې وله الله ورکړي چې په دنیا کې د یو حکیم او ډاکټر سره د هغې علاج نه و. دا دغه د حقانیت دلایل. د رسول الله په دور کې د فصاحت او د بلاغت لویه چرچه وه. خلکو به اشعار جوړول، کلام به کو، نو دا لویه چرچه وه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له داسې معجزه ورکړله قرآن عظیم چې تر قیامته پورې ټول دنیا ته چیلنج دی که تاسو وایئ دا د الله کتاب نه دی، داسې کلام جوړ کړئ، راوړئ داسې کلام جوړه کړئ، داسې عربي، داسې فصاحت او بلاغت او د داسې لذت والا. نو حضرت عیسی علیہ السلام خط لیکلی شو، رسول الله نشو لیکلی. د هغې وجه دا وه چې دا زیات کمال د رسول الله خلکو ته الله ښکاره کو چې که څوک دا ووایي چې مړه دی د ځان نه جوړی ځکه چې دی له لیکل ورځي، دی تکړه دی. د الله نبي کې دوه صفتونه کم نه و پکې. یو لیکل د الله نبي نشو کولی،
او دویم دا دی چې شعرونه به د الله نبي نه جوړول او نه جوړولی شو. د هغې وجه دا وه چې اذا لارتاب المبطلون، که شعرونه ورتلل او لیکل ورتلل بیا به دې باطل پرستو پوره شک کړی چې دا د الله کلام نه دی، دا د نبي د ځانه جوړ کړی دی، ډېر تکړه شاعر دی او ډېر ښایسته کاتب دی او لیکونکی دی. دی به حیران و چې نه سکول ویلی دی، نه لیکل ورځي، نه شعر ورځي او داسې کلام وایي. نو واقعي چې دا الله د ده په زبان جاری کړی دی، کلام د ده نه دی، کلام د الله دی. نو عیسی علیه السلام د ټولو خلکو نه وایي ښایسته لیکل کولی شو. والحکمت او حکمت به الله پاک ښیي، والتورات والانجیل. حکمت نه مراد څه دی؟ العلم والفقه. علم او فقه به ورته ښیي. والتورات والانجیل او ښیي به الله پاک دته تورات او انجیل. ورسولا الى بني اسرائیل، دا بله پیغمبر به دی بني اسرائیلو ته. دی چې لوی شو نو الله به بني اسرائیلو ته پیغمبر لیږي. وی به انی قد جئتکم بآیة من ربکم، یقینا ما په تحقیق سره راتله کړي دي تاسو ته په واضح دلیل باندې، معجزې باندې طرفه د رب ستاسو نه. انی اخلق، یقینا زه جوړوم لکم تاسو دپاره من الطیر د خټې نه کهیئة الطیر په شان د شکل د مارغه، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، فسپوکې حکم پای کې نو شي هغه مارغه په حکم د الله. د خټې نه به د مارغه شکل جوړ کړ او پوکې به پکې وکړ، نو هغه به بس ژوندی شو او هغه به روان شو، په هوا به والوته. خو علماو لیکلي دي چې هغه به والوته که نه، فیکونو طیرن، یعنې الوتونکی، طاره یطیر الوتلو ته وایي. هغه به شو الوتونکی د الله په حکم، چې به والوته د خلکو نظر باندې چې به څو پورې ښکاره کېده روان بو، خلکو د سترګو نه به پناه شو، بس هلته به راپرېوته او بیا به ترې خټه جوړه شو. د دې دپاره چې د الله د مخلوق سره مشابهت پکې رانه شي. هسې نه چې بیا څوک دا وایي چې دا پلانې شی عیسی علیه السلام جوړ کړی دی، پلانې جوړ کړی، هېڅ شی د هغه د لاس پاتې نه دی. حق وخت کې به هغې خلکو ولیده، بیا به هغه ختم شو. الله او علماو لیکلي دي، دا بیا د علماو اقوال دي، والله اعلم. قرطبي لیکلي دي وایي دی چې دی نو عیسی علیه السلام ترال چې ته موږ له دا واړه واړه مرغۍ جوړې، دا اسانې دي، موږ درته یو مرغۍ یادو، موږ له هغه جوړه کړه. وایي کومه مرغۍ دله جوړه کړم؟ وایي موږ له دا خفاش، دا خاپیرک جوړ کړه. ولی خاپیرک سره ډېر ناشنا مرغه دی، ده کې عجیبه خویونه دي. یو دا دی چې د ده که تاسو وګورئ نو د عامو مرغانو په شانه بڼې نشته، د ده لکه د میخې توره سرمن ده، صرف د پاسه نری نری اختري په هغې باندې داسې بڼې دي، نری نری. نو دا یو توره سرمن غونې ده، نو صرف غوښه او هډوکي دي او الوزي په هغې باندې. نو یو خو دا ناشنا کمال دی پکې. بل پکې دا دی چې څومره مرغۍ چې دي نو هغه هګۍ واچوي، بیا په هغې ناستئ هغه مرغۍ، هغه شار وي لکه د چرګې، بیا چې کله ټیم برابر شي نو د هغې نه بچي راوباسي. ملا چرجک کې دا سوری خاپیرک کې دا شی هم نشته، دی لکه د غوا ګډې بیزې په شان لنګېږي، بچی راوړي. ده کې دا کار دی. او بل دا چې د دې لکه ماهواره بیماری نه دا هم راځي. او بل دا دی چې د دې واړه واړه غوږونه هم دي، د یوې مرغۍ غوږونه به صحیح نه کې، خو د دې شته. او غاښونه هم شته، نور صرف مخو کوي، د دې غاښونه هم شته چې خوله کلاو کي ته وګوره، د دې واړه واړه غاښونه هم وي. او بل دا دی چې د دې واړه واړه تینه هم دي. بچی چې دی که نه، دا بچی له خوراک نه راوړي، که تاسو وګورئ دی خو ټوله ورځ ته غلی پروت وي، د دې تینې او بچی د هغې نه پیسې صدیل چینېږي. نو دا څه ناشنا غونې قصه ده د دی. د ورځې چې دی نو بېغمه دی، او د شپې په دې تیاره تیاره غونه کې چې د ماښام ټیم شي نو دا راوځي، یو څو چکرې مکرې ولګي، زیات تر د شپې د دې کاري. نو یې موږ له خاپیرک جوړ کړه، خاپیرک یې موږ له جوړ کړو. والله عالم. علماو لیکلي خان و ابرئ الاکمه والابرص، جوړو مزه الاکمه مرزا د ړوند لره. اکمه چې د مور نه بړون پیدا
یو سړی نظر کې څه ګړبړ راشي کنه نو چې رستو نظر وی نو ډاکټران وایي د نظر صحیح دی د علاج کیږي لینزو ته بدل کې اپریشن لو کې بل څه لو او چې رستو نظر نه وي د علاج نه کیږي دغه نظر اوس هغه نشي چولې هغه مرزادلون چې د مور نه بړون پیدا او نظر به ختمو دله براغ او د پلاس راخ کر هغه به الله جوړ والابرص او برګي مرز والا چې دا سرمن باندې برګ برګ ټاکی راشي کنه سپین شیو بل شان رنگي نو دا د دې علاج اوسم څوک نشي کولای او هغه زمانہ کې نو عیسی علی السلام سره د دې علاج واحيي الموتى باذن الله او ژوند کو ممړو لره په حکم د الله تعالی باندې مړی را ژوند کو ما مړې به شو عیسی علی السلام معجزه دا ورا بغه سر ته به ودرې قم باذن الله د الله په حکم پاسا هغه مړې به د الله په حکم را ژوند شو علماء لیکلي دي وای دوی ورته ویل چې دا چې تازه مړی نو دا خو بس کې دی شي لګه لګه صاحب کی دا زکه تر ژوند کې مونږ له یو بابا را ژوند کړو مونږ به ومنو کوم بابا را ژوند کوم سام بابا را ژوند کړو د نوح علی السلام زوی سام ابن نوح اخو ډیر په خوا مړو انو ورته ویل چې مونږ بستا معجزه له منو ماته خبر نه دی معلومه مونږ ته معلوم دی بوتل سام ابن نوح علی السلام قبر ته او داغه قبر ته ودرې دا او هغه ته چې قم باذن الله بس هغه را پاسه د سر نه خاورې سندلې او ګیره تک سپینه وا و عیسی علی السلام ته تاسو نه موکړل چې څنګه ژوند تاسو څنګه تیر شوی دا خبره ترې وشوي نو تاسو دور کې خداګيري ټول سپینې نه تورې وي اختتور نه سپینې دل ستا خداګيره او سر ټول سپین دي دا ولې و هغه ورته ویل چې کله تا ما ته ویل چې قم باذن الله نو ما سره hebat شو یره شو چې قیامت قائم شو د ډیر hebat د لاسه زما د اختصاص شي نو دا مفسرین لیکلي خو بس قران کې داری چې مړی د الله په حکم باغره ژوند کول دا معجزه و دا خو ګوره دا مړی ژوند کول خو لوی کار دی کنه خدا د عیسی علی السلام الوهیت نو خدای توب نو بلکې به اذن الله دا چې به الله کله غختل نو راځوندې کولای بشو دا د الله کمال وانبئکم بما تاکلون او خبروم تاسو پاره چې تاسو خوري و ما تدخرون فی بیوتکم او هغه چې تاسو خزانه کوي جمع کوي په کورونو تاسو کې یو سړی ته ویل تا بیګا دا خوراکو کا او تا ویل ان شاء الله که دا نور خوراک به سبا د خیر ځان لکیلو سبا به خور پورا به ته پته و دا مو خړ او دا در کړه پروت دی دای معجزه وا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت لکم خامخان خید تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ او راغله مدیلا تصدیق کون کې ما داغه چې مخکې زمانه دي د تورات نه ولی احل لكم بعض الذي حرم عليكم او دې د پاره چې حلال کم تاسو د پاره بعض هغه اشیاء چې حرام کړی شوی دي په تاسو باندې بند کړی شوی دي په تاسو الله د طرف نه الله ماته وی چې دا جایز شو بس خوري وجئتکم راتل میکړی دي تاسو ته آیت من ربکم په معجزه طرف درف تاسو نه فتقوا الله فسويرګه د الله نا واطيعون زما تابعداري وکي ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله زمام رب دے او استاسم رب دے وګوره د الله بنده دے الله ته رب وای یوازې د الله عبادت وکي د عیسی علی السلام عبادت کفر او شرک د عبادت یو د الله په کار دی غخپل وای فاعبدوه هاذا صراط مستقیم دا د یو الله عبادت چې ده نو دا لار نه برابر ده دا غ صحیح لار ده او د دین اوریدل چې ده نو دا غلط لارې دي نو دا ټول د عیسی علی السلام عجز ده او نکتی دي دلایل دي دا غ عبدیت باندې اول ته وګورئ اذ قالت الملائکه کل چوي پرشتو یا مریم اے مریم ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکی تا تا بکلمت منه پا کلمی سر دخپل طرفنا اسمه المسیح چنم داغبی مسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا مخورز بی پا دنیا کی والآخرت و پا آخرت کی ومن المقربین و دے بید نزدکانون اللہ تا ویکلم الناس فی المهد و کهلا
خبر بکی خلق سر پزنگو پا بوداوالی کی ومن الصالحین و دے بید کامل نیکانونا قالت ناغی رب رب زمان انا یکون لی ولد سرنگی بشی ما د پارا بچے ولم یمسسنی بشر او ندے رسدل ما تسوک بندام قال كذلك الله يخلق ما يشاء وی و تاغی دقشان اللہ پاک پیدا کئی سچو غواڑی اذا قضا امرن کلچ پیسلو کی اللہ دے اکار فإنما يقول له كن فيكون فسيقنا وای اغیت موجود شا فسغ موجود شی ويعلمه الكتاب والحكمة خیب اللہ غت کتاب و سنت والتورات و تورات والانجیل او انجیل یا خیب آغتا الكتاب خط والحکمت او حکمت یعنی علم و پویا والتورات او تورات والانجیل او انجیل ورسولا الى بنی اسرائیل او دے برسولی بنی اسرائیل تام انی قد جیتکم چیقنا مارات لکڑی دی تاسو تب آیت من ربکم پا واضح دلیل طرف دربستاسو نام انی اخلقو یقنا جوڑو ملکم تاسو دو پارا من الطویری د خطنا که حیعت الطویری پشان د شکل د مارغا فانفخ فیه پس پکیو کم پائی کے فیکون طویرم بی اذن اللہ فشی مارغ پا حکم د اللہ و ابرئ الاکمها جوڑو ما مرزادرون والابرس و برگی مرز والا و احیی الموتا جوندکو ممڑو لرا بی اذن اللہ پا حکم د اللہ و انبئکم خبرو ما تاسو بما تاکلون پاگی چی تاسو خرائی وما تدخرون فی بیوتکم پاغی چی تاسو خزانہ کوئی پکورن استاسو کی ان فی ذالک یقینا پدے کی لآیتا لکم خامخا نخی دے عبرت دی تاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی من التورات تصدیق کون کے مداغی چی مخ زمان دی دا تورات نولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم او دې د پاره چې حلال کم تاسو د پاره باز غشزونه چې آرام کړی شوی دي تاسو باندې وجئتکم بآیت من ربکم اور اتل کړی دي ما تاسو ته په واضح دلیل طرف درف تاسو نه فتقوا الله فسویرګی د الله نه واطيعون زما تابعداریو کوي ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله زمام رب دې استاد رب دې پس یواز دې الله عبادت کوي هذا صراط مستقیم دا دلارنی برابران الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت برحمتك نستغيث الله زمونږ د ټولو نه رضا شه د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړه الله د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کړه الله زمونږ دا درس د ټولو نه قبول کړه دا ټولو دپاره الله د نجات او د خلاصون یو سبب او ذریعه وګرځوه الله زمونږ د ټولو بیماران هغې له شفا ورکړه قرضداران د قرضونو خلاص کړه چې څوک بې کسبه دي بې روزګاره دي الله هغې ته رزق حلال کسب حلال ورکړه الله بی اولاد و ته نیک عمله صالح اولاد ورکه الله د چا اولاد شته هغه ورته نیکان صالحان که الله زموږ د ټولو آخري خاتمې ښایسته که او الله ټولو ته جنت الفردوس نصیب که وصلی الله